نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. بسم الله الرحمن الرحیم. رو تاسو د توغل فی الدین پر مسله باندې څه بحث کړیو او دا چې توغل فی الدین په دین کې غل وکول، شدت کول، تر اندازې زیات دا حرام عمل او په دې ارتباط باندې تقریبا لس احادیث قران کریم د دغه آیاتو څخه علاوه مر ذکر کړ. په دې احادیثو کې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام خپل امت د توغل فی الدین څخه منع کړي او ډیر په شدت یې منع کړي. او دې احادیثو کې یو حدیث د حضرت ابو ثعلبه الخشنی رضی الله عنه په حواله باندې دارقطنی رحمه الله را نقل کړي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایل چې ان الله فرض فرائض، یا الله سبحانه وتعالى فرائض فرض کړي، فلا تضيعوها، تاسو دا فرائض مضایع کوئ، یعنی په هیڅ صورت کې هم پرېږدئ. وحرم حرمات، او حرام شعان حرام کړي دي، فلا تنتهكوها، تاسو هغه مماتوئ چې دا حرام عمل ته ور داخل شي. وحد حدودا، او د هر شي د پاره حدود ټاکلي دي، فلا تعتدوها، تاسو تر دې حدود تجاوز مکوئ. څومره اندازه چې شریعت درته د هر شي حد ټاکلی په هغونه اندازه وکړه. وسکت عن اشیاء، او الله سبحانه وتعالى د ډیرو شیانو څخه ساکت شوی، من غیر نسیان بلهی، یعنی د الله سبحانه وتعالى څخه د شان هیر نه، فالله عز وجل هغه نه ذکر کړي. نو فلا تبحثوا عنها، تاسو د هغوی څخه تلاش مکوئ، حسب سیګرځي مه. دا حدیث دارقطنی را نقل کړیو. مشکات په باب الاعتصام والکتاب والسنت دریم فصل کې آخري حدیث صفحه 22. د دې حدیث څخه او د مخکنی احادیث څخه درې خبرې معلومه شوې. یو خبره دا چې معلومه سوله چې په شریعت کې د هر شي د فارغ خپل یو حد شته، هیڅ داسې یو شی نشته چې هغه د حد نه لري. یعنی هر حکم د الله تعالی د طرفه یو حد لري، یو اندازه لري. دومره خبره دا چې معلومه سول چې شرعي حد چې د یو حکم په ارتباط اندازه او حد ټاکل شوی، دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم په قول یا عمل باندې متعین شوی. پیغمبر علیه السلام یا په خپل قول یا په خپل عمل د هغه کار تعین کړي، بس دغه شرعي حد او شرعي اندازه. مطلب دا چې د پیغمبر علیه السلام څخه ما سوا بل هیڅوک د شرعي اصول او احکامات حد نشي ټاکلی. پیغمبر علیه السلام په خپل قول یا په خپل عمل باندې امت ته د هر شي درجه ښودلې، چې د دې شي درجه دا ده، د دې حکم درجه دا ده، د دې ده دا ده. یا عمل کړی دي، صحابه و نقل کړی دي، یا په خپل خپل مبارکه باندې ویلي دي. او درېمه خبره دا چې معلومه سوله چې توغل فی الدین دا په هر هغه کار کې راځي چې د حد مسنون نه تجاوز وشي، یعنی چې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د طرفه کوم حد ټاکل شوی وي تر هغه تجاوز وشي، بس دې ته توغل فی الدین وایي. یعنی چې په کوم کار کې د پیغمبر علیه السلام د ټاکلي اندازې څخه تجاوز وشي، دا توغل بولي. نو دا درې خبرې راغلي. اول دا چې په شریعت کې د هر حکم خپل اندازه شته. دوم دا چې د یو شی اندازه په شریعت کې د احکاماتو اندازه یوازې او یوازې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په عمل او یا په قول ټاکل شوی. درېمه دا خبره جنې معلومه سول چې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام تر ټاکل شوی ترتیب مختتوب او یا راکمېدل دا توغل فی الدین دی او دا منع دی. د دې په ارتباط باندې به اوس موږ عنوان اردو د شریعت د احکاماتو درجات. په شریعت کې الله سبحانه وتعالى په دې خپل بندگانو باندې احکامات فرض کړي، او هر حکم د شریعت د طرف خپل یو مرتبه او اندازه لري. چنانچه د اصول کتابونو دا موضوع ډیره تفصیلی څېړل
شرعي احکامات دا شپږ دي. فرض دي، واجب دي، سنت دي، مستحب دي، حرام دي او مکروه دي. بیا علما دا به په مابین کې نور تقسیمونه هم ورکړي، خو عمده احکامات په شریعت کې هغه دا شپږ دي: فرض، واجب، سنت او مستحب، حرام او مکروه. حرام او مکروه په فرض او واجب کې علما وشمیرلي دي، ځکه د فرض کول فرض دي او د حرام څخه ځان ساتل فرض دي. نو دا په فرض کې خپل داخلي. د واجب کول واجب دي او د مکروه څخه ځان ساتل واجب. نو مکروه او حرام بیا بیرته په دې څلورو کې داخليږي. نو ټوټل احکامات گویا کې د شریعت څلور شو: فرض، واجب، سنت او مستحب. دا هر حکم ځان تخپل تعریف لري او ځان تخپل حکم لري او ځان تخپل ترتیب لري. چنانچه علماوی خلاصه دا سره نقل کړي چې دا د شریعت احکام چې دي دا دوه قسمه دي، یا د دوه حالو څخه خالی نه دي. یا به منکر کافر بلل کیږي او یا به منکر کافر نه بلل. که منکر کافر بلل کیدی دا فرض دي، که منکر کافر نه بلل کیدی بیا دا د دوه حالو خالی نه دي. دوه قسمه دي: یا به نه کوونکی تاریک او پریښودونکي ته سزا ورکول کیږي او یا به نه ورکول کیږي. که سزا ورکول کېدل دا واجب دي او کچيري سزا نه ورکول کېدل بیا د دوه حالو خالی نه دي. یا به پریښودونکي باندې ملامتي وي او یا به نه وي. که پر پریښودونکي ملامتي وسونه او کنه دا نفل یا مستحب عمل دي. شریعت د دې د پاره خپل مستقل تعریفات را نقل کړي. دا د دې د پاره درته بیانوم چې د ټول وخت د پاره تاسو ته په شریعت کې اصول معلوم شي او د توغل څخه د تشدد څخه په هر طرف کې انسان ځان وساتي او دا معلومه شي چې د اعتدال طریقه کومه طریقه ده او کوم دین د اعتدال دین دی. د فرض تعریف مفسرینو داسې کړی دي چې دا د اصول علما دي. منار دا زموږ د اصول الفقه یو مشهور کتاب دی او ډیر بهترین مضبوط متن دی. پر دې باندې ډیر شروحات لیکل شوي. مشهور شرح فتح الغفار او نور الانوار دی چې تقریبا په ټولو اسلامي مدارسو کې دا نور الانوار شرح درسي او ټول خلک سره بلد. په دې نور الانوار کې د فرض تعریف را اخی: هو ما لا يحتمل زیادة ولا نقصان. فرض هغه حکم دی د الله تعالی د طرفه چې نه د زیادت او نه د نقصان احتمال پکې شته. یعنی شریعت یو حد درته ټاکلی دی، نه زیادت پکې کوي نه نقصان. ثبت بدلیل لا شبهه فيه، چې په داسې یو دلیل ثابت شوی وي چې هیڅ شبهه پکې نه وي. یعنی یا په قرآن ثابت وي او یا د نبی علیه الصلاۃ والسلام څخه په حدیث متواتر ثابت. حدیث متواتر یو وخت مخکې ما تاسو ته ویلی و چې په هر زمانه کې دومره خلک را نقل کی چې عقل د هغوی را جمع کېدل پر درواغو محاله وګڼي. یعنی عقل دا ممکنه ونه غني چې دومره خلک دي پر درواغو را جمع شي. د نبی علیه الصلاۃ والسلام د زمانه څخه بیا دغه احادیث تر امامانو تر زمانی پورې په هر زمانه کې دومره خلک را نقل کړي چې د هغوی جمع کېدل پر درواغو عقل ناممکن کار وکړي. مثلا په هر زمانه کې 50 کسان 60 کسان دا حدیث نقل کړي. ښکارا خبره ده چې دا ګرد پر درواغو نه سره جمع کیږي. دې حدیث متواتر وایي. نو لیکي چې ما لا يحتمل زیادة ولا نقصان، چې نه د زیادت او نه د نقصان احتمال لري. ثبت بدلیل لا شبهه فيه، فداس دلیل ثابت شوی وي چې هیڅ شبهه پکې نه وي. اوس بیا مثال وایي کل ایمان والارکان الاربعه، لکه ایمان او دا څلور نور ارکان، المنز دی، روژه ده، زکات دی، حج. اوس دا فرائض دي. نو دا په دې یو دلیل ثابت دي چې هیڅ شبهه پکې نشته، نه د زیادت نه د نقصان احتمال شته. نه زیادت پکې راځي نه نقصان پکې راځي، بس په همدغه ترتیب باندې شریعت درته یې. دا خو یې تعریف سو
حکم یې چې دی حکم یې بیانې وحکمه اللزوم علما وتصديقا بالقلب وعملا بالبدن وای حکم یې دا دی چې پر تا باندې عقیده او عمل دواړه لازمي چې هم به عقیده لري هم به په زړه تصدیق کوي چې دا د الله تعالی د طرفه پر ما فرض دی وعملا بالبدن او په بدن به عمل کوي کمالی عبادت خو په بدن عمل کول کیږي او که بدنی عبادت کمالی عبادت خو نو تبه د خپل مال ادا کوي چې زکات حتی یکفر جاحدها تر داسې اندازې چې منکر یې کافر بلل کیږي منکر یې کافر بلل کیږي ويفسق تارکها بلا عذر او بلا عذر پر شودونکو یې فاسق بلل کیږي نور الانوار شرح د منار صفحه 116 دا د فرض تعریف څومره واضح تعریف دی او حکم معلوم دی چې دغه حکم دی کچا انکار جنو کی کافر کیږي او کچا بلا عذر پرې شودل هغه فاسق بلل کی البته کچا د عذر په خاطر پرې شودل شریعت د هغه اجازه تر کړی دی هغه تاسو ته معلومه د واجب تعریف واجب دوه درجه ده په شریعت کې هو ما ثبت بدلیل فيه شبهه واجب هغه احکام تویل کیږي چې په داسې دلیل ثابت شوی چې پاغه کې شبهه وي شبهه چې په کوم دلیل کې راځي هغه په خبري واحد کې راځي او یا هغه عام کې چې بعض افراد جنې خاص شوی خبري واحد ما تاسو ته شودلی وو چې هغه حدیث تویل کیږي چې په هر زمانه کې دوه یا درې کسان را نقل کې خو یو زمانه د سی امراسی چې یو کس را نقل کړي نو دغه یو کس په ارتباط خو دومره قوي اعتماد نکول کیږي لکه د ډیرو په ارتباط نو دغه ته شبهه وای نو وايي کفه چې دلیل ثابت و چې په هغه کې شبهه و نو دې ته بیا واجب وای مثال لیکلی دی ک صدقه الفطر والوضحيه لکه د کوچنی اختر په ورځو کې سرسایه ورکول او یا د لوی اختر په ورځو کې قرباني کول دا واجب دی خو په قران نه دی ثابت او نه په حدیث متواتر ثابت ځکه دا د نبی علیه الصلاۃ والسلام څخه حضرت انس رضی الله عنه یا نور صحابه ورا نقل کړي او کتابو تر مصنفینو پورې په زمانو کې دا شراغلی دي چې یو کس نقل کړي ځکه نو صاحبین دا دواړه سنت عمله بولی موږ د امام صاحب رحمه الله قول واجب دي د امام ابو یوسف او امام محمد رحمت الله علیه ما دواړو قول چې دا زموږ د امام صاحب شاګردان دي هغه یې سنت بولی نو د دې واجب حکم چې شدي حکمه اللزوم عملا لا علما على اليقين د واجب حکم دا دی چې پرتا باندې عمل کول لازم دی لا علما على اليقين على اليقين تداس علم نسی ور باندې درلودلای لکه څنګه یقین چې دی پر فرائض باندې نو پرتا باندې عمل لازمی دی هغه قطعی یقینی علم لازمی نه فهو مثل الفرض نور الانوار مست تشریعی فهو دغه واجب مثل الفرض د فرض پر کم دی فی العمل په عمل کې دون العلم نه په علم کې یعنی ستاف اعتقاد او یقین کې فرق سره لري چې د هغه درجه پر دی لوړه ده په عمل د دواړو یو رقم حتی لا یکفر جاحدها تر سوچي منکر کافر نه بلل کی منکر کافر نه بلل کی او یفسق تارکه پر شودم کې فاسق بلل کی اذا استخف باخبار الاحاد کای په اخبار او احاد باندې عمل لازمي نه بلی یعنی کچیر یو چا په خبري واحد باندې ما تاسو تمخ کې ویل خبري واحد هغه حدیث دی چې په زمانه کې یو یا دوه کسان را نقل کړي خو یو زمانه د سیم راغلی چې په هغه کې یو کس را نقل کړي نو وای دا منکر کافر نه بلل کیږي پر شودون کې یا فاسق بلل کیږي کچیر یو سړی په خبري واحد عمل دا واجب نه بلی بألا يرى العمل بها واجب چې عمل په دې واجب نه بول الا ان يتهاون بها مگر نه هغه څوک چې د واجب سپکاوي وکي فان التهاون بالشريعه كفر ځکه سپکاوي دا کفر دی یعنی د سپکاوي په خاطر نه بلکې دای دا ګمان کوي چې په دې حدیث به پر ما باندې عمل نه واجب کیږي کې په دغه نیت باندې پرې شو دی کافر نه بلل کیږي فاسق بلل کیږي فاما متأولا فلا لیکن کچا تعویل پکښ وکي یعنی فاما ترك العمل وفاما ترك العمل ترك عمل نکول باخبار الاحاد فاخبار احاد سر یعنی په خبر واحد عمل نکول بطریق تعویل
په طریقه د تعویل باندې، یعنی یو بل حدیث پیدا کی چې هغه د دې حدیث سره ظاهرا ټکر. مثال لیکلی دی بأن یقول هذا الخبر ضعیف او غریب، چې دغه عالم دا خبره وکي چې دغه روایت یا ضعیف دی او یا غریب دی، یعنی یو کس را نقل کړی دی د نورو احادیثو سره نااشنا او مخالف للکتاب، یا د کتاب د قران کریم سره ظاهرا مخالف، فلا يفسق فيه، فپریښودل یې فاسق هم نه بلل کی. لأن هذا ليس للهوى، ځکه دغه عالم دغه کار د خواهشات او نفس د پاره نه دی، بل مما توارث به العلماء لاجل دقه والفتانه، بلکې وای دا د علماو تر مابین را روان همیشه عمل دی د وجه د زیات ذهانت او زیات بیداری په وجه، چې ځینې علما پر دلایل باندې نظر آشي او بیا پکښ ګوري دا د واجب درجه ده، چې د واجب درجه دا د څوک جنې منکر سي کافر نه بلل کیږي او پریښودونکو یې فاسق بلل کیږي په هغه صورت کې کدی په دې خبره واحد عمل لازم ونه او کدی په دې خاطر باندې عمل نه پکې چې په مقابله کې یو بل حدیث پروت وي او یا دغه حدیث د دلایل پر بنیاد ضعیف سي، نو دغه سړی فاسق لا نه بلل. موږ په دې ارتباط په څومره زیات غول وکي واقعي یو سړی فقط د دې شي څخه انکار کوي چې تعویذ تنه هغه د ایمان باس کافر کوي. تعویذ په شریعت کې سنت دی یا کم از کم مستحب دی او موږ د هغه د کفر فتوا ورکو یا د هغه په ارتباط دا فتوا صادرو چې دا وهابي دی. دا زموږ د امام ابو حنیفه رحمه الله د مذهب معتبر کتاب، نو دا زموږ توغل دی په دین کې چې موږ په دین خبر نه. ډیر خلک په مذهب خبر نه دي، د مذهب دعوی کوي چې په مذهب خبر سي د خپل د مذهب وته. دا د واجب تعریف سو. نور الانوار صفحه 116 د سنت تعریف درته کوي. هي الطريقه المسلوكه في الدين، سنت هغه جاری شوی طریقه ده په دین کې چې د نبی عليه الصلاه والسلام د طرفه په دین کې راغلی. حکم یې چې شدي وحکمها اي طالب المرء، حکم یې داري چې سړی طلب کړل کیږي به اقامتها په قائمولې، یعنی د سړی څخه دا مطالبه کول کیږي چې دا سنت قائم ک من غیر افتراض ولا وجوب، نه د فرض په درجه او نه د وجوب په درجه، یعنی نه وجوب راځي او نه فرضیت راځي، بلکې یو طریقه ده من غیر افتراض ولا وجوب، بلا فرض ګڼلو او بلا واجب ګڼلو. نو بیا وایي وهي نوعان، دا سنت دو قسم دي. سنت الهدى، یو سنت هدا دي. سنت هدا هغه سنت ته ویل کیږي چې پیغمبر علی السلام د عبادت په نیت کړي. مثال یې درته شي، مثال یې درته لیکي چې پیغمبر علی السلام د عبادت په نیت کړي کل جماعت والاذان والاقامه، لکه جماعت، اذان، اقامت. حکم یې دادی دا کتاب کې دا حکم نقل کړي وتارکها یستوجب اساءه، پریښودون کې د ملامتۍ مستحق ګرځي. سړی د ملامت کې چې ستاد ملامت سي سنت طریقه در صفات نور آفات شرعاً ته جواز نسته چې پر هغه باندې الزامات لګي، ټاپی ور باندې لګي. کل جماعت والاذان والاقامه، دا سنن هدا دي چې پیغمبر علی السلام د عبادت په نیت کړی دي. وثانی الزوائد، او دوم قسم سنن زوائد دي. وتارکها لا يستوجب اساءه، پریښودون کې د ملامتۍ مستحق له هم نه ګرځي. کسیر النبي صلی الله علیه وسلم فی لباسه، لکه د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام تګ په یو خاص لباس کې، وقعوده وقيامه، د هغه پروت، د هغه ناست. دا ګرځي پیغمبر علیه السلام د عبادت په نیت نه دی کړی، بلکې دا د مبارک عادت او ترتیب د عبادت په نیت نه دی. فهذا كلها من السنن زوائد، وإذا ټول سنن زوائد يصاب المرء على فعلها، چې سړی وکي الله تعالی ثواب وکي، ولا يعاقب على تركها، پر پرشودل عذاب نه ورکول کی. وهو في المعنى المستحب، او دا وای په معنا کې د مستحب دي د سنن زوائد. الا ان المستحب ما احبه العلماء وهذا معتاد به نبي صلى الله عليه وسلم. دون فرق وایسته چې مستحب عام دي، د علماو طریقې ته هم مستحب وای،
خو دغه سنن زوائد یوازې د نبی علیه الصلاۃ والسلام عادت مبارک ته ویل کیږي. دا د سنت تعریف شو، یعنی د سنت په پرېښودلو باندې سنت هدا سړی پریږدي نو ملامتیږي او محروم بلل کیږي. فرض نه دی، واجب نه دی، خو انسان محروم بلل کیږي، یعنی د ثواب محرومیږي. د نفل تعریف یې کړی دی چې دا موږ او تاسو یې مستحب وو، دوی ورته نفل وایي. هو ما يصاب المرء على فعله. نفل هغه عمل ته وایي چې کوونکي ته یې ثواب ورکول کیږي، ولا يعاقب على ترکه، پر پرېښودلو باندې یې سزا نه ورکوي. نو اوس تاسو ته دا د معلومه سول چې شریعت کې هر شی خپله درجه لري. حرام ما درته ویل چې دا په فرضو کې داخل دي، ولی چې کول فرض وي نو ځان ځینې ساتل د حرامو څخه دام فرض دي. نو د فرضو درجه هم دا د معلومه سول، د واجب درجه هم دا د معلومه سول، د سنت درجه هم معلومه سول، د مستحب درجه هم معلومه سول. که در دغې درجې یو څوک کمبود وکړي دا هم توغل فی الدین دی، او که در دغې درجې زیادت وکړي دا هم توغل فی الدین دی. نو اوس تاسو زموږ حالات راواخلي چې موږ په څونه شیانو کې توغل فی الدین کوو او په څونه شیانو کې موږ حدود مات کړي دي او ځانو ته د امام صاحب د مذهب پابند کسان. حتی دا دعوه کوو چې ګواکې حنفي مذهب تر ټولو کلک موږ عملي کړي. دا د شریعت اصول دي، دا د ما تاسو ته د دې مکمل ترتیب بیان چې د واجبو پرېښودلو باندې یو سړی د علم سره سره د دلایلو سره سره فاسق لا نه بلل کیږي. چې یو سړی د دلایلو پر بنیاد، یو عالم د دلایلو پر بنیاد واجب پریږدي، نو که یو سړی د یو مستحب عمل څخه چې هغه د دلایلو پر بنیاد ثابت نه انکار وکي، هغه بیا د ایمان ایستل کیږي. دا څومره خطرناک. دا هغه اسباب چې په انسان کې توغل په دین پیدا کوي، هغه اسباب شاه ولی الله رحمه الله په حجت الله البالغه کې را نقل کړي. هغه به ان شاء الله العزیز سبا وایي. دا غرانګه د توغل پر اقسام دي. د نبی علیه الصلاۃ والسلام په شان کې توغل، د صحابه په شان کې توغل، د بزرګانو په شان کې توغل، داسې د ځینو سنتو په ارتباط باندې توغل، داسې د مذهب د وتلو په اعتبار توغل. په دې ټولو باندې به تفصیلی ان شاء الله خبره کوو. واخر دعوانا الحمدلله.